الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ سورۃ مزمل مکی صورت تے ترتیب دے سورتن کی 73 نمبر دے او بنزول کے دریم نمبر دے پس دے سورۃ قلم نازل شوے دے۔ دی آیا سورتنا سورت ملک ندی زائی پور یو مسئلہ و نبی د شرک فی البرکات۔ اس دا دو سورتنا سورت مزمل او سورت مدثر دی دوار سورتنو کے یو مسئلہ مستقل ذکر کئی مانا دی زائی پور نبی د شرک فی البرکات۔ اس دلتنا حکم دے پر رسول دو قرآن وایا کہ مسئلے د برکت نہ خبردار شي۔ ما قبل سر رب دادے مخ کے صورت کے رد دا اقسام و دشر واقعی د جناتو دی صورت کی ترغیب اور کئی قرآن تا دی شرکیاتنا بچ کے دو دا پارا دا اللہ کتاب زدکی او دا اللہ کتاب لولی۔ دویم رب دا مخ کی صورت کے بیان کو دین توحید او داغی دعوت اور رد دا اقسام و دشر دی صورت کے اس وی دعوت کوئی نو دا دعوت طریقی ازدکی او اسلام ثابتی چکل جنات اور دیر سخ خلقو لیکن قرآن کریم پا کے تاثیر پیدا کرے دے نو تاسو قرآن بیانوئی او دا چانا نا امید کے گئی ما کہ دیشی تا بیان کے او اللہ خلق زڑن کے اثر پیدا کی او خلق باندے اثر اوشی بلدہ مخ کے تاثیر دو قرآن پیریانوں کے دلتا وئی بیانول دو قرآن پکار دی چھ خلق ہوتا دے تاثیر اغا ارسی۔ سورت مختصر خلاصہ 9 آیاتوں کی ترغیب دے پیغمبر علیہ السلام تا بقیام اللیل او بیاخر کے تقسیم دے انسانان و دریڑل ہوتا مریض مسافر او بل مجاہد فی سبیل اللہ۔ خلاصہ تفصیلی دادا اول ترغیب دے بقیام اللیل او بیا داغے تاکید کڑ دے پدری قسم اوامر مهم چکم دی آغے ذکر کری دی چاغے تا قیام ہوئی دا قیام سشے دے وی دا ترتیل القرآن دے قرآن لستل آرام آرام سرا سوچ سوچ فکر فکر سرا درے خبری کڑی دی قیام بکے بیاوی دشپے بیکے او پرشتیا بیکے بیادرے علتن ذکر کئی اوم آیات پورے بیادب ذکر کئی قرات القرآن لا چھ اللہ نا بمدد مغاڑے قرآن بیانے نو درب نا مدد غاڑا او بل اخلاص اغبہم کے للہیت
بیا مقصد د قران ذکر کړي توحید او ادب ذکر کړي چې توکل به هم په الله ساتي بیا نام آیات کې تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لفظ د وصبر غلا ما یقولون چې صبر کوه په هغه خبرو چې داخله کوي او بیا تسلی د حامل د قران ته په سلور امور سره یا تعلق لري د مخالفین سره مخالفین د قران هغه بلګیای پروا مساتا او بیا تخویف اخروی ذکر کوي منکرینو د پاره او تخویف اخروی مثال واقع د فرعون او باغی کے سبب العذاب ذکر کئی او حبت درز د قیامت آخری رکو کے بیا ترغیب دے قرآن دا او بیا آگے کے تخفیف ذکر کئی لغوندی باغی کے بیا تخفیف آغا ذکر کئی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائف من الذين معك ابن کثیر لیکلی دی وی دعوت ابتدائی وقت و مشکلات ډیرو مشرکین مکه او ځل راجم شو دار الندوه کې او میټینګ او مشورې شروع او دې سړی نه غتنګ راغلیو راځي د بارا کې څه فیصله کو چاوي دا جادوګر دی او چاوي کاهن دی او چاوي لیوانه دی چا به دا خبر او کړه ودا دنیا فرض دی بل شهرت غواړي اگر چې په یو خبر ادای متفق نو قسمه قسم خبره وکړي دا خبره نبی علیہ السلام ته ورسېدي یا مشرکین مکه راجم شوی دي دار الندوه کې اوستا بارک دا خبره کوي نبی علیہ السلام ډیر زیات خفشو د خفغان د وجه نکور تلاړ او کور والو ته وی مال صادر س کپڑا را کوي چې ز سملم ولې د پریشانای د وجه نکړ سړې پریشانای نو بس لاړ شي چرته سایډ ته پریودي چې دا سدي نو پریشانو نو بس کور تلاړ او بیبي ته وی مال کپ صادر راکا چې ز سملم نو دا آیاتونه مبارکه نازل شو یا ایها المزمل ہے ځان بسا درکران وختون کیا زمل ویل کی کپڑے تا هغه کپڑا چې سړې د ځان د پاسه کپړو د پاسه بزان واچي یا زمل نه مراد د بوج اوچتاونکې دواړه معنی یا ایها المزمل اے جامع غستن کیا د پاره د آرام قم اللیل پاس د آرام وقت نشدا آرام ټیم خو نه ده کنه قم اللیل قم باسا یا دیو معنا زمل زاملا بوج اوچتاون کیا یا ایها المزمل اے بوج اوچتاون کیا د قران او د نبوت ہر کلا چستا بزیمہ باندے یو غٹ کار دے نکم اللیلہ دشپی اللہ تا پاسا زکتا بزیمہ خو یو لوی کار دے چلوی کار دے نو اللہ تا پاسا کنا زان سموانی ہوئی اغلری کا زان اللہ تا ادروا مانا پاسا عبادت دبارا زکا ستا بزیمہ باندے غٹ کار دے نو د شپې با الله ته ودرېږي زمل بوج ته وي مزمل وته زکه وي چې نور خلق ور سره هم پکې داخل شي په دې صفات کې او دا کو چون کې ګران کار دی کنه قران زدا کول قران بیانول قران دعوت ګران کار دی زکه رستو ور پسې وي د شپې با الله ته جزي په کار دا
او دا الله نه مدد غواړي چې الله مدد مې وکا شپې به الله ته دغه عجزي نظر و نیاز پیش کی کړه سوال به بیا خلق ته د الله کتاب بیان کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار داو خلق ته د الله کتاب بیانول چونکه ګران کار دی چې ګران کار دی نګورا الله نه مدد غواړه ترجمه زدا کا یا ایها المزمل او ذمہوار د قران اے ستاب ذمہ باندې لوی کار دی اے ذمہوار د قران او د نبوت قم الليل د شپې الله ته پاسا الله نه مدد غواړه د شپې الله ته ودرېګا الا قليلا ها الا قليلا مگر لګ نسبو او انقص منه قليلا الګ ګران آیات ته نو ګران آیات ته نزدا کخا او غنه ترجمه دي یو ترجمه دا کوم امام رازی صاحب کړي دا او کوم الليل پاسا عبادت تا الا قليلا مگر درې مې سم پاسا پمانه د سلست قليلا خا الا قليلا مگر درې مې سم پاسا دوی سے پاسا او یوي سا خوب کوا دوی سا او دوی سے اغا پاسا او یوی سا بک خوب کوا نسبو تدې نمخ کې کوم فعل مقدر دی قوم نسبو پاسا نو نیما شپه پاسا او وین قس منه قلیلا یا کم قد نیمنا او زد غلیه یا زیاد کب نیمه باندې ورتل القرآن ترتیلا لولا دا اللہ کتاب آرام آرام سرا لولا بلا ترجمہ قم اللیل الا قلیلا تعلق دکم نرے مانا سا الا قلیلا مانا تمام افراد دش پہ مراد دی او الا دا استثناء دلیل نند بیاخا مانا صدا پاسا عبادت د پارا پټول شپو کې هر شپه قم الليل پاسا عبادت د پارا پټول شپو کې هر شپه الا قليلا ها کلا کلا نه پاسه نو خیر دے ها هر شپه عبادت لا پاسا هر شپه کې پاسا خو کلا کلا نه پاسه الا قليلا کلا کلا نه پاسه نو خیر دے مپاسا خو ک پاسه نو نسبو ها پاسا نیمشبا پاسا ها نیمشبا پاسا او انقص منو یعنی منا کموا او زد غلیه یا بنیما زیادوا ها یا بنیما باندې زیادوا ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن په دمدم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قیام الليل فرض وکړه دا الله نبی او هر شپه الله ته ولاړو او بیا د نبی علیہ السلام تابعدار صحابه کرام ای هم الله ته د شپې ولاړو د شپې به الله ته ولاړو او ای خو بشپا قضا کول نه کنه مونږ خو پته لګی نه کوم لاجو کې الله دې مونږ معاف کی ها مونږ پکې دا غاړو کوونه الا ماشاء الله ای به معاشره کې سلک خلق چې د شپې الله ته ولاړی او د شپې مونږه فرایض او خیال نه ساتو فرض موږ دې او اوبا کو او وبشي اوبا کما او وبشي مونږ دا وکيو فرض مونږه نه کو او بیا د شپې پاسې دل او الله ته درېدل اگر چې د امت زیاته طبقه د شپې وی خدا خدا الله نافرمانای کی وی خدا د الله تابعدارای کې نه اکثریت ګوره د شپې ویختي خدا الله تابعدارای کې نه دی وی دا الله نافرمانای د پاره ویښ شوی بس لګیا دي څوک سکای یو خو غیر مسلمان دی هغه خو خپل کار کوي دا هغه خو اسلام سره تعلق نشتا بل مسلمان دی د مسلمان کور کې پیدا دی د ایمان کلمه غې لسته دا او بیان د شپې ته تا ګور دا هغه ټیم پس کې تیریږي څوک سکه لګیا دي څوک پکې داسي دي ګوره سار اذان پوری ویخي ها موږ وکړو د خیر سره ودشي چې کای او کنه کای خو بازي وای مونږه کو او بیا ودشي نو غرمې لرا پاسي زنده‌باد دیو مونږ له تورا کوي پاکستان بغټي ها دا خوشبي او د خوب ټیمونه پیژند چې آرام ټیم کم دی الله شپه سره پیدا کړی دا
بیا اسی تندی کی دولس بجی اکثر پلار سره جنگي مور سره جنگي ولې ترتیب ګډ وډ دی چې ترتیب ګډ وډ دی کور په بیا سو خنه لګي ستا پاسې دل پټیم نه دی او د کېدل له پټیم نه دی نو تبا ستا نظام بل دماغ وسنګ سټ شي ستا بدن وسنګ شي ټوله پریشانه ټینشن بیا ګولای خوري وای ما ته الګه خو ټیم خپل ټیم چې کم خوب د ټیم نه نو بس باغ ټیم باندې خوب کوا کنه کم ټیم ستا د ویخ دی نو راویخ شه دا الله استاد وجود جو کړه دې نو تا ته خولي دي کنه دا آرام دې کم ټیم دې استاد کو د کار کم ټیم دې مونږه ولټر وانی ځان خپل ترتیبونه جوړو قم الليلا فاسا عبادت دپارا حرشبا الا قلیلا آنکا کلا کلا نپاسے نو خیر دے خوکا پاسے نسپاو نمش پاسا اوین قسمنو یعنی من کموا اوین قسمنو قلیلا یا کمود نمنا او زد غلیه یا زیاد کا بنی مباندے او زد غلیه یا زیاد کا بنی مباندے چه پاسی سر پارا پاسے ورتل القرآن ترتیلا لولا دا اللہ کتاب پدا میدہ میں سرا لولا دا اللہ کتاب پا سوچ سوچ سرا زکا سباب خلق تا دا اللہ کتاب بیانے نو لولا دا اللہ کتاب پا سوچ سوچ سرا او آرام آرام سرا نبی علیہ السلام صحابہ توی ما تا درد استاسو دا کورونو پتا نلگی ہاں دا شپیر آتا پتا ہی چه دا دا پلان کی کور دے دا دا پلان کی زکا ہر صاحب کور نه به قرآن आवाज راتو صدیق اکبر صاحب تیوی بیگا د کور مخه ته روانو قرآن د تاجد کول است خو ډیر آرام سره لګتیز دولا ویجی چاته به چاورون هغه اوریدو الله یادو کړه حضرت عمر صاحب تیوی عمره د کور مخه ته روانو قرآن د لستو دومره تیز د لستو لګرو آیا حضرت عمر صاحب وتوی تاسو راته ویلی چې کوم ځای دستا आवाज رشي شیطان تختی مای چې د مدینی دی کوسونه دا شیطان وباسم زکه می تیز وی ابو موسی غری صاحب ته وی ابو موسی بیگا د تاجدو کې قران وی مال خډیر خوان راکو ایزو ته ودریدم ابو موسی غری رضی الله تعالی نو صحابه کې خوب आवाज د ابو موسی غری صاحب وته وی چې دما قران دی اورې دی آو جماعت سب بتاوا نبی علیہ السلام وتوی تر کول لاړو نو نبی علیہ السلام ته وی چې کما ته پته و چې تاسو زما قران اورې وګ مې خره ما خپل आवाज نورم خو کړو نور به خو کړو ما ته خو پته نه و چې تاسو زما قران اورې د شپې بعد هغه سرات نن د کورونو نه د قران आवाज زمون کورونو نه بل څه आवाज کنه الا ماشاء الله او کم ځای چې د الله خلافي نو هغه ځای به عمر ډیری خلق براجم ای نو له چا دعوت ور کړی دی نو ورته چا ویلی دی چې له کدی ځای تراشه په خپل ځان رسي ولې ال د الله خلاف کیږي پزمکه بناستی په کانو بناستی په خارو کې بناستی ها خدای په کې خوشاله دی دا الله کور ته ډډه ماته دا خو خپل قالین وته خور دی پکې وته لګېدلې غټ بل وته لګېدلې خدای به سړ د زړه ستنې ماتي چې دا وسکو بس دغه ترور تیار نه دی ها دغه ته قابو نه کی او د شیطانم چال لنو هغه ځای ته رسي کو د قران د درس خبره شو د قران د ختم خبره شو یو باون کې بن راځي وي ماته الله تعالی درچا د څه ویلي ته ما ته وایا دا کوم ځایونه ته جزان رسوي دا چا ویلي څوک در پسې راغلي چې راشه الکه دی ځای ته پمنډ روانه ته وایي نه بس ها چا چوکا کړي ځان هغه ځای ته رسي او کده دین خبره شي بیا اورا الا ماشاء الله دین خبر قرآن ترتیلا لولا دالا کتاب څنګه ترتیلا بدمدما ترتیلا بسوچ سوچ بولی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا حبیبا منگتا تا درکړه دا وینا درنا قرآن درنا وینا دخا اے قرآن باندې عمل امگران دے د قرآن دا ویل امگران دی او قرآن با رسول امگران دی دا ټول گران خبری دی د قرآن کانا ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقینا منگا درلی گتا تا درنا وینا
اے درنا وینا دخا در لیگو منگا تاتا وینا درنا قولا ثقیلا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام سخت جمی کی کلا چې بابای شروع شو نو بدن مبارک هغه به ټول خالیو ثقیلا صحابي وای نبی علیہ السلام سره ناس تم زید سے وای نبی علیہ السلام دا کوپه زما دی پتون سره لګیدو چې وای شروع شو نو ما ویګنی دا پتون باندې می چاغر کې خود او بیا می دا محسوسول مایګین دا پتون را لسوک چټنی کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې رو 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 هغه وای چې ختمه دا وای زما بوج د پتون اغس پکېدو ها دا شکل مانوی هم دی ها مانوی اسی هم دی ها قران الله نبی باندې خپل احسان ذکر کوي وای حبیب زما احسان پتا ډیر زیات دی تعالی میں برداشت درکړه دی د قران کریم ستا وجود لا ستا سینه کې مې دومره طاقت پیدا کړه دی چې د قران دا بوج دا اوچتای دا خدا سے قران دی لو انزلنا هذا القرآن غلا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کدا قرآن میں په یو غر باندې لګلې وي غر لمه قوت دا اوریدو قوت دلیدو قوت د پام ور کړې وي نو حبیب تا ولیدلې وي دا غر به د الله د یری نه ټوکړي ټوکړي شوی وي د غر کوم دومره برداشت نو ها ستا سینې لما ستا وجود لما دومره سوک دا زما پتا احسان دی قرآن میں در لګلې دی تعالی میں د برداشت طاقت در کړې دی ها برداشت طاقت د نبی علیہ السلام سینه کې الله خود ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل یقینا پور تکیدل شپې یا شدو دا ګور ډیر سخت دی ها دا ډیر سخت کار دی اے ډیر کلک دی وتا دسا ډیر کلک برابر اونکی دی د زړه به د زړه دی جبه سرا واقوم کیلا او قسم اونکی دی وینا دی مانسدا ان ناشئه الليل یقینا پاسې دل شپې ها پاس قرآن خو بوای کنا ورتل القرآن ترتیلا حبیب قرآن وایا صفا صفا وایا ها صفا صفا قرآن وایا پدم ادم وایا آرام آرام سر وایا سوچ سوچ سر وایا مانو کے سوچ کوا محبوب ترین عمل ها محبوب ترین عمل الله تا د ټولو نخوخ د خپل بنده د قرآن لستلی خو چې په مطلب پوېږي ګوره بعض توتیانو په شان یادای مطلب باندې ځان نه پوها کوي نه قرآن مطلب باندې بزان پوها کوي سوچ کوا ابو بکر ابن طاهر اوئی سوچ کوا پانداز خطاب د قرآن کې نفس نا مطالبه وکا چې په قرآن باندې عمل وکې او دې زړه نه دې مطالبه وکا چې د قرآن په مانو بزان پوها کې ها د قرآن په مانو بزان پوها کې اذان بوا کې قرآن بوای ها تخګران خبرې دي ان ناشئه الليل یقینا پور د کېدل شپې یا شدو دا ډېر سخت موطا موافقت د جبه د زړه سره واقوا مکیلا او خو سمون کې د وینا دي ان لکا یقینا استاد بار اے حبیبا فن نهار درجه سبحان طویلا شغل نور مشرا هغه دعوت ته کنا تبلیغ دے نبی علیہ السلام کار سو ها بس دعوت دا سب طویل مانا اگدل امبو سمانا سبحان طویلا نور و مشتاقن ها چاگس دے اغا دعوت تے سبحان طویلا شغل اگد نور مشتا وذکر اسم ربکا یادوانم دربستا وذکر اسم ربکا یادوانم در اخپل صد پارا د پارا د امداد الله به مدد کوي دا الله نوم یادوا وتبتل الیه تبتیلا ځان جدا کد خلقنا الله دا تبتیلا بزان جدا کول سرا د قران لستو سره وی آداب زدکا قران چلواله نو آداب زدکا دا الله نوم ډېر یادې ها استغفار وایا
دا الله نوم ډیر یادوا چې زړه دې توجه الله ته برابرې چې ته الله الله کې د زړه دا توجه بده الله ته برابرې نو الله بدر سره بیا مدد کوي مخ کې تیر شوی دی کنه یاد وای ما اذکرکم نذب یادوم تاسو ها زبا تاسو یادوم هغه عالم ته چاوي وی چې الله مونږه کله یاد یرا عالم وتوي چې ګورا قران کې الله وای ما یادوي نذب تاسو یادوم اذکرونی اذکرکم ما یادوي نذب تاسو یادوم سمانا دا د یاداد الله د یادولو الله بدر سره مدد کوي دویم ادب دا ځان جدا کا د هر طرفنا خپ پورا جدا کول سره ځان اوسګار کده یو کارنا اے د نورو کارونو نه ځان کټ کا صرف یو الله ته ځان متوجه کا ځان د شرک نه کټ کا ځان د ریا او د کلاوي نه ساته ها عمل کې اخلاص پیدا کا نو الله بدر سره مدد کوي کنه الله باندې باور کوا زکه چې الله کار جوړاونکې دی وکیل الله غنا زکه سختی در باندې راشي نو الله ته عاجزي کوي کنه الله وکیل غنا الله دې رب دی د مشرق او د مغرب ما وګوره چې رب د مشرق او د مغرب الله دی نو سوال داغه کوا کنه الله بده واسګي الله بستا اجتنا پورا کئ وتبتل الیه تبدیلا ځان جدا کا خلقنا الله تا بزان جدا کول سرا رب المشرق الله مالک د مشرق ته والمغرب او د مغرب دے لا اله الا هو نشته مالک د مشرق او د مغرب مگر یو الله دے فتخذوا وکیلا نو انسا د الله ذمہوار کار جوړون کې الله انیسا اللہ لرا وکیلا ذموار اللہ ذموار انیسا واذکر اسم رب لا الہ الا ہو نفتخذہ وکیلا انیسا اللہ لرا خپل کار ساز کار جوڑا ان کے حبیب کار خودیر گران دے نو صبر کوا وزبر او صبر کوا ولا ما باغسو یقولونا چه دا خلق تاپ سے خبری کئی زکا غی راجب او کنا چاوی دا جادوگر دے او چاوی دا کائن دے او چاوی دا شاعر دے نبی علیہ السلام خو خپش پدے الکتا خالص دا اللہ رضا دا پار دا دین کار کے کنا او یو روانو جار سڑے گو کنا هغه وای دی چې دا کین نو د خدا مطلب دی نو چې ته خبر شې نو ته وای چې دا وګوره ها جمعه ته نمخ کوي چاته د خیر کار نه کوي اوس ما هم نه پری دی نو تا خپکی سړی هر انسان داسې دی چې هغه بس سو خبره او کې دی خبر شي نو خپشي دی نه چې را دی ولې ما پسې خبرې کوي بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ہر قسم کبیرہ صغیرہ گناہ نہ بالکل پاک رچا تربیت اللہ کئی بالکل پاک او بیا هغه پس هغه میټینګونه شروع کی کانفرنسونه شروع کی چې دا دې خو یې ټیک نه دی او دا خو شاعر دی او دا خو کائن دی او دا خو لیوانه دی او د خپل شهرت غواړي او خپل مشری غواړي مکه کې نبی علیہ السلام زکوي کپڑا راکه چې زلک سملم خپش الله وی حبیب صبر کا وخه بکیګه ما خلق دل کیا دی دی بوئی واصبر صبر کوا ولا ما یقولون فاغسو چې دا خلق تاسو خبره کوي ها واجرهم حجرا جمیلا پریک ددایلرا پپری خودو خستاو سرا پریدے ها پریدا واجرهم حجرا جمیلا لګیا دی بس کای به خبره خا پریدا پروار چا ساتا واجرهم حجرا جمیلا پریک ددایلرا پپری خودو خستاو سرا چې کانزل بگینی جزغ بگینی فزغ بگینی خا کانزل مانزل مکوا او بیا مولا له خو بده را دیړو په کار نه دی د مولا څه کار دی مړه مولا خو د خسته خبرې کوي یارا د الله کور دی او د نبی علی السلام منبر دی نو پریدا خلق تو خپل کار ساته خپل کار جاری ساته ته خلق پروا م ساته او کومولا دا بد الفاظ استعمالي نو بیا مولا یو عام سړی کې څه فرق دی تا باندې نوم د عالم دی مخه ته ځان سره عالم هم لیکل دی ځان سره دی مفتی هم لیکل دی او ته کانزل کې نو بیا یو امی او تا کې څه فرق شي ته خو به داسې الفاظ استعماله ته یو نسبت ته
د نبی علیہ السلام د مصلی د وراثت نسبت ته تا ته نو ته خو بداسه الفاظ استعماله چې هغه خستا الفاظ او هغه تخلق زړونو کې لار کوي کانزل جواب کانزل سره خو نه دی چې ته بل کانزل کوي نه ته به کانزل کې بل در پسې بعد اراده کوي نو ته به ور پسې بعد اراده کې نه 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 ها ستا کا پسې مکار دی خلق به پرې دی لګیا وي بعد اراده کوي کانزل کوي خپل کار دی دارچا ته د الله کتاب وایا صحیح طریقې سره ښا چې څوک کانزل کوي څوک بعد اراده کوي دا غي انجام ګور دی دنیا کې چې سب ور سره کوي هغه یار قبري جدا دي ها څوک در سره بد کوي د بد ته خو بد نه کوي کانزل کوي کده کانزل مکوا خلق بدر پسې پروپاګاندا کوي ته مکوا ته د نبی علی السلام د مصلی وارث تب خپل الفاظ صحیح استعماله کم دین د خلق ته غ دین بیان کا او خلق ته دین اورسو صحیح طریقې سره کما حق کہو د دین د رسول حق ادا کا او کنه نش کول ځان نه دانوم کټ کا ځان سره عالم ملika ځان سره مفتی ملika ولې دا سه کار کې به اواجرهم هجرن جمیلا وزرنی الله ای پرېګ دما والمکذبین او سوک چې د ناروغ نسبت کوي قران ته او نبوت ته ولنما چاغه خاوند مزود په دنیا کې ناز او نخرو والا دې پرې دې و ماهلهم قلیلا مولات ورکا دایلرا لګون ته مولات خیری و تمګه پرې دې ها ایا مصلی د پاسو ته خیری شروع کې ها خیری مګه چاته او نبی علیہ السلام وګورا سوره تکلیفونه ملاو دي خیری خپل ذات دې متعلق ها ما ته چا تکلیف راو راسو نماز رب دړ کوي ها خو مصلی د پاسه عوامو د پاسه خیری مال نه دی جایز چې لګیا شم خیره دی وته وکم حرام کینه ها مولا وما الهم قليلا مولا تولا ورکا ها بیا جهاد نه سیوا شي نو بیا کسی اشتقا وما الهم قليلا الله نه سوال کوا وما الهم قليلا ان لدينا انقالا وجحيما الله وای من سرا بیړای د خپومشتا وجحيما او د دوزخ اورمشتا وتوامن او خوراکمشتا زاغستن چې مارای کې بیان خته وعذابن الیما او غذاب دردناک مشتا غم مکوي کنه ښا تاسو ولې غم کوي غم مکوي دل تبرازي د خپې کې به بیړای ولا چوما د دوزخ اورته به مقام حکوما خوراک بولدا سے ور کوم چې مارای کې بین خته وعذابن الیما او غذاب دردناک را سرشتا ستا دشمن سره با سلور کارونه کوما یو زبه تړما ها پریشان کنا اطمینان به بیان زبه او تړما پریشان تو ګور دا دنیا والا او تا چې څنګه حساب کې ها اطمینان وته بیان راضی کنه ها هغه ما تړم به وتوامن او خوراکمشتا زاوستن جمرای کې بان خطه وعذابن الیما او غذاب دردناکمشتا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک